بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الخامس والعشرون یعنی د 15م درس دویم نمبر سبق ته. اول سبق کې مونږ صرف ضروري قاعدې ویلې وي او په دې دویم نمبر سبق کې مونږ الفعل المضارع فعل مضارع وایو، خو المؤنث المفرد د واحد مؤنث، فعل مضارع واحد مؤنث، فعل مضارع واحد مؤنث. د دې نه مخکې درس کې مونږ فعل مضارع مفرد المذکر المفرد، د دې نه مخکې درس کې فعل مضارع الفعل المضارع المذکر المؤنث، نو هغه د المذکر المفرد د مذکر مفرد ذکر هم کړو دې نه مخکې درس کې. نن ان شاء الله دې درس کې به موږ د مؤنث مفرد بحث کوو او د 106 نمبر سبق ته. دې خو موږ له اول یو څو جملې راکړې دي، په دې کې دي هذا کتاب، خوا کې ورسره یو کتاب دی و هذا کتاب، دا کتاب دی، هذا کتاب، دا کتاب دی. اوس یو جنۍ ده، جنۍ هغه وایي انا وایي زه اخذ معنی ده نیسم، اخلم الکتاب کتاب، نو دا سړی به م وایي انا اخذ الکتاب، زه کتاب نیسم. او که ښځه کتاب نیسي نو هغه به م وایي انا اخذ الکتاب. دا انا اخذ انا او اخذو، انا د واحد متکلم ضمیر دی، انا معنی ده زه، نو ښځه هم ځان لپاره به هم دا زه لفظ استعمالوي. ځکه موږ پښتو کې هم که ښځه وایي چې دا کتاب دا یعنی زه مسلمانه یم، زه مسلمانه یم، او که سړی وایي نو هغه به م وایي زه مسلمان یم. ټیک شوه. نو انا چې دی دا د مذکر مؤنث دواړو لپاره دی. اخذو معنی ده زه اخلم، دا د واحد متکلم صیغه ده. انا اخذ یاخذ معنی ده اغستل. ټیک شوه. نیول پکړنا یا لینا دواړه خبرې راځي. نو انا اخذو زه اخلم الکتاب کتاب، یا زه نیسم، زه کتاب یعنی تا سره دی زه تا نه داسې اخلم، زما دې لاس کې دی د دې ګس لاس نه په دې ښي لاس کې اخلم. ټیک شوه. نو دې اغېستلو ته وایي، یا بازار نه اغېستلو ته نه وایي، د یو څیز نه راغېستلو ته وایي، یا یو کتاب نیولو ته وایي. نو انا اخذ الکتاب، زه کتاب نیسم، انا زه اخذ نیسم الکتاب کتاب، انا زه افتح کلاوم الکتاب کتاب. نو دا یو ښځه وایي انا افتح الکتاب، انا افتح الکتاب، زه کتاب کلاوم. بیا وایي انا اقرأ الکتاب، زه کتاب وایم لولم. ټیک شوه. نو اقرأو افتحو اخذو دا د واحد متکلم صیغې دي. واحد متکلم چې کم کس خبرې کوي، زه اوس خبرې کوم نو زه یم یعنی زه ما سره دا کتاب دی، زه یم، زه متکلم یم، زه پخپله ویم انا اخذ الکتاب، زه کتاب اخیستونکی یم. نو که ښځه وي نو هغه به م هم دا وایي، که سړی وي هغه به م هم دا وایي. نو که سړی وي هغه به م وایي انا افتح الکتاب، زه کتاب کولاوم، او که ښځه وي هغه به م وایي انا افتح الکتاب، زه کتاب کولاوم. نو دا د واحد متکلم صیغې چې دي دا د ښځې او د سړي د دواړو یو شانتي دي. اوس استاذتون چې دا کنه استاذې ته وایي، استاذه مؤنث کومه ښځه استاذه وي نو مدرسه اسکول کې کوي نو هغې ته مس وایي، او که مدرسه کې وي نو هغې ته باجي وایي. استاذه، استاذتون معنی ده استاذه. نو اوس دا استاذه وایي ماذا افعلو، زه څه کوم، ماذا افعلو، ماذا معنی ده څه کوم، او افعلو زه. نو ماذا معنی ده څه او افعلو معنی ده زه کوم. نو ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا څه افعلو زه کوم، ماذا څه افعلو زه کوم. نو موږ ډایرکټ وایو ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا افعلو زه څه کوم. نو دا استاذه په اول ځل وایي ماذا افعلو زه څه کوم. نو تلمیذتون شاګرده، شاګرده ورته وایي انتي، سړي ته به وایي انت او ښځې ته به وایي انتي. نو هغه شاګرده ورته وایي، هغه استاذه ورته وایي زه څه کوم. نو شاګرده ورته وایي انت تأخذین الکتاب، ته کتاب نیسي، ته کتاب اخلي، ته کتاب نیسي. انتی ته تأخذین ته کتاب اخلي الکتاب کتاب. نو ګوره چې سړي ته وایي چې ته اخلي نو هغه ته وایي تأخذو ته اخلي، ته نیسي. او که ښځې ته وایي چې ته نیسي نو هغې ته وایي تأخذین. نو انت تأخذین الکتاب، ته کتاب نیسي یا ته کتاب اخلي. اوس بیا مس دا استاذه وایي ماذا افعلو زه څه کوم. نو هغه ورته وایي، دا شاګرده ورته وایي انت ته تفتحین کولاوې الکتاب کتاب،
که یو سړی وي نو هغه ته به تفتحو سړي دپاره تفتحو راځي تفتحو دلته ګورئ تفتحو او ښځې دپاره راځي تفتحینا تفتحینا د دواړو معنی ده ته کولاوې تفتح معنی ده ته کولاوې او تفتحینا معنی هم ده ته کولاوې نو دا تفتحینا د مؤنث ته ښځې ته چې وایي چې ته کولاوې نو هغې ته وایي تفتحینا او که سړي ته وایي چې ته کولاوې نو هغه ته وایي تفتحو ټیک شوه انت تفتح الکتابه دا د سړي دپاره دی او د ښځې دپاره دی انت تفتحین الکتابه ته کتاب کولاوې اوس ورته دا کومه استاذ ده هغه وایي ماذا افعلو زه څه کومه نو دا شاګرد ورته انت تقرئین الکتابه ته کتاب وې سړي ته چې وایي چې ته کتاب وې نو هغه ته وایي تقرأو ته کتاب وې او که ښځې ته وایي چې ته کتاب وې نو هغې ته وایي تقرئینا د ښځې دپاره تقرئینا لفظ دی او د سړي دپاره تقرأو د ښځې دپاره تفتحین لفظ دی د سړي دپاره تفتحو د ښځې دپاره تأخذین لفظ دی او صیغه ده او د سړي دپاره تأخذو دی تأخذو ټیک شو جي نو دا خو موږ صرف د واحد متکلم صیغه مې زده کړه او د حاضر مؤنث صیغه مې زده کړه انا افتح الکتابه انت تفتحین الکتابه انا افتح الکتابه زه کتاب کولاوم انت تفتحین الکتابه ته کتاب کولاوې چې ښځې ته وایي نو هغې دپاره به تفتحین استعمالوي اوس د غایبې دپاره به تأخذو استعمالیږي ګورئ د حاضرې یوې ښځې دپاره تأخذینه او د غایب یوې ښځې دپاره صرف تأخذو نو دا تأخذو داسې صیغه ده چې دا د غایبې ښځې دپاره م استعمالیږي د حاضر سړي دپاره م استعمالیږي ټیک شو جي نو فاطمة تأخذ الکتابه فاطمه کتاب نیسي یا کتاب اخلي ګورئ چې سړي ته وې چې یاره پلانې کتاب نیسي که نه یا کتاب اخلي نو هغه دپاره به راځي زیدن یأخذ الکتابه ٹھیک شو یأخذو وګورئ دا یا ده زیدن یأخذ الکتابه زید کتاب اخلي او که ښځې دپاره نو فاطمه تأخذ الکتابه د فاطمې دپاره د ښځې دپاره تأخذو او د سړي غایب دپاره یأخذو د ښځې غایبې دپاره تأخذو دا تأخذو صیغه ده او د سړي غایب دپاره یأخذو صیغه ده ټیک شو جي نو فاطمه یأخذ الکتابه فاطمه کتاب نیسي هي هغه د سړي دپاره هو راځي ښځې دپاره هي راځي هي تفتح الکتابه هغه کتاب کولاوي هي تقرأ الکتابه هغه کتاب لولي که د سړي دپاره به وایي نو هغه دپاره به هو یفتح الکتابه هغه کتاب کولاوي ښځې دپاره هي تفتح الکتابه هغه کتاب کولاوي سړي دپاره راځي هو یقرأ الکتابه او ښځې دپاره راځي هي تقرأ الکتابه هغه کتاب لولي وایي اوس دلته کې دا یوه طالبه ده هغه تپوس کوي وایي من تأخذ الکتابه من معنی ده څوک تأخذو نیسی الکتاب کتاب نو دا څوک جنۍ ده چې هغه کتاب نیسی ٹھیک شو من تأخذ الکتابه کتاب څوک نیسی کومه جنۍ نیسی کومه جنۍ کتاب نیسی نو هغه جنۍ لفظ خو پکې نشته خو دا تأخذو د غایب مؤنث لپاره استعمالیږي ټیک شو نو من تأخذ الکتابه څوک کتاب نیسی نو جواب ورکړی فاطمه تأخذ الکتابه فاطمه کتاب نیسی بیا سوال کوي وای من تفتح الکتابه څوک کتاب کولاوي من تفتح الکتابه کتاب څوک کولاوي نو جواب ورکوي فاطمه تفتح الکتابه فاطمه کتاب کولاوي او بیا تپوس کوي وای من تقرأ الکتابه کتاب څوک لولي څوک کتاب وایي نو جواب ورکوي وای فاطمه تقرأ الکتابه فاطمه تقرأ الکتابه فاطمه کتاب وایي لولي ٹھیک شو جی نو ګورئ په دې درس کې مونږه د غایب مؤنث صیغه زده کړه واحد غایب مؤنث او د واحد متکلم مؤنث صیغه زده کړه او د واحد حاضر مؤنث صیغه زده کړه نو تأخذین تفتحین تقرئین دا این حین ذین
دا اخیره کې چې یا او نون راځي یا ساکن او نون زبرنا یا ساکن نون زبرنا نو دا د حاضر واحد حاضر مؤنث صيغې دپاره راځي یعنی مخې ته ناسته ده نو هغې دپاره به زه وایم تقرئینا یا تضربینا ته وخل کې ته یوه ښځه وخل کې ٹھیک شو یا تنصرینا ته یوه ښځه مدد کې یا دغه شانتې تظلمینا ته یوه ښځه ظلم کې ٹھیک شو نو دا خو موږ سره او دا چې دی که نه آخذو افتحو اقرأو دا د واحد مؤنث متکلم صیغه ده او تأخذین تفتحین تقرئین دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده او دا تأخذو تفتحو تقرأو ٹھیک شو دا د غائب واحد مؤنث صیغه ده واحد مؤنث غائب صیغه ده واحد مؤنث غائب نو دی کې ممدقه تأخذین دی دا د غائب واحد مؤنث صیغه ده ٹھیک شو جی د ټولو صیغو کې دا تقرأو تفتحو تأخذو دا د ټولو کې دی نو دا د واحد مؤنث غائب صیغه ده د سړي دپاره ګورئ یأخذو غائب دپاره استعمالیږي آخذو چې کم دلته کې د واحد متکلم دپاره استعمالیږي د واحد مؤنث متکلم دپاره استعمالیږي نو هغه شانتې د سړو دپاره هم آخذو استعمالیږي او د واحد مؤنث حاضر دپاره تأخذین دی او دلته کې ګورئ تأخذو راځي تأخذو نو ګورئ دلته کې دا د مذکر شوي ٹھیک شو دا درې وانه صیغې یو د واحد مذکر غائب یو واحد متکلم او یو واحد مؤنث حاضر صیغه نو تأخذو تأخذانی تأخذون او د واحد مؤنث صیغه چې ده که نه واحد مؤنث غائب هغه هم تأخذو استعمالیږي او د واحد مذکر حاضر د حاضر دپاره هم تأخذو استعمالیږي خو چې حاضر سړی وي نو دا تأخذو داسې صیغه ده چې د مذکر دپاره د مذکر حاضر دپاره استعمالیږي او د مؤنث غایب دپاره استعمالیږي ټیک شو جی نو دا زمونږ د نن ورځې الدرس الخامس والعشرون 15 درس کې زمونږ دویم سبق او انشاءالله دې نه پس به بیا بل سبق شروع کوو د 15 سبق دریم سبق شروع کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام